أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظیم. ټول په جمع یو ځل درود شریف ووایه، درې ځله سوره اخلاص به ووایه، ثواب به د محترم مشر مرحومې ته وبخو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لدي ثواب طول د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم والدی صاحب ته وبخښئ. دا ډیر زیات تلاوت وشو انشاءالله او بزرګونو خلق دي د دې د قرآن شریف د ختمونو برابر ثوابونه به انشاءالله هغې ته ورسېږي. زما عزتمند درونو، په نعمتونو کې د مور وجود د الله ډېر لوی نعمت دی. مور او پلار دواړه لوی نعمتونه دي، خو په دواړو کې بیا مور له ډېر لوی درجه حاصله ده. او مور د انسان دپاره ډېر لوی نعمت دی چې مور جمدی وي. او رب العالمین چې ما لومبی ایت وی نو پوره ترجمه درته نه کوم بالاختصار. د خپل حق نه پس د الله لوی حق دا دی الله تعبدو الا ایاه، چې الله له به شریک نه ګڼئ، الله به یو ګڼئ ذات صفات او افعالو کې. نو د خپل عظیم حق نه پس د بندگانو په حقوقو کې د مور او پلار د حق ذکر کوي. و بالوالدین احسانا، چې مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ. او بیا د هغې ښه سلوک وروستو په دغې آیات کې رب العالمین موږ ته طریقه او آداب ښودلی دی. مور لوی نعمت دی. قسم دی چې د چا مور لاړه شي، موږ خو به چې د چا مور به مړه شوه نو موږ به وی خدای دې وبخي. خو په ما خپله چې د ما مور کله وفات شوه نو هغه غم او هغه صدمه برداشت کول ما ته ډېر ګران و. ما وی د دنیا دا غرونه ټول زما په دې سر را پرېوتل. قسم دی ما وی زما دا زړو شلېده. د مور هغه مینه او د مور هغه خوږې خبرې او د مور هغه دعاګانې به راته را مخکې کېدې. او ما یو خبره وکړه، ما وی ما ته به ټول څوک مولانا وی، څوک مولوي صاحب وی، خو خامخا په نامه نوم راته څوک نه اخلي. ما وی مې د ما مور به ما ته اواز کو، په نامه به یې راته نوم اخیسته. مې بس اوس هغه د نامې نوم د اخیستو هغه شخصیت د کور نه لاړ. مور یو لوی نعمت ته قسم دی. ته که د کور نه وځې او تر څو کور ته واپس نه راغلې نو مور به دروازې ته ګوري. او ته چې تر څو د کور نه وځې او واپس نه راغلې د دې مور لپې لپې دواګانې به درپسې در روانې وي. خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه د مشرقي بهارت او د هندوستان په سفر تلو. پخوا د هندو پاک دا ټول یو. نو چې واپس راغی نو مور ته ناست و مور له پخپو چاپی کوله. سړی که ډېر لوی سړی مې خو مور ته همغه ماشوم دی. نو مور ورته وایي معین الدین بچې ډېر زیات خوشحاله نه وی. مورې ولې به نه یم خوشحاله؟ دا سفر مې ډېر زیات کامیاب و. الله پاک په دې سفر کې 80,000 کافران زما په لاس مسلمانان کړل. او 7 بدعمله مسلمانان چې مونږ به نه کو، روجې به نه نیولې او ګناهونه به کول، هغې زما په لاس بیعت وکړو، خدای پاک نیکان کړل. نو چې 70,000 کسان مسلمانېږي او 7 لاک کسان نیکان کېږي نو مورې په دې به زه نه یم خوشحاله؟ مور ورته وی معین الدین بچې دې کې ستا څه کمال دی؟ دا خو ټول زما کمال دی، د خدای فضل او زما کمال.
نو دی خوخیار وته خندل وی مورې نن به مې په دې پیې چې دا ستا څه کمال دی سفر ما وکړې شوګیرې ما تېرې کړې منډې ترډې ما ووالې په کوڅو کې زو ګرځېدم شاګردانو ما ته خپل خلک راغونډ کړل تقریرونه ما وکړل مریضه ما وچشوه د کور نه بار زو تندې نارې ما تېرې کړې سفر یې ما وکړې ته خو کور دلته ناست دی او ته وایې دا زما کمال دی مور ورته معین الدین بچې درې خبرې واوره وی تا نه چې خدای پاک دا کومه ملغلره جوړه کړې ده او نن درته څوک شیخ الحدیث وایي او څوک درته مولانا صاحب وایي او څوک درته پیر طریقت و شریعت وایي او څوک درله لاسونه ښکلوي او خلک د تقریرونو ته کیني او خلک د تقریرونو له بوځي بچې دا ټول زما برکت دی ته چې ماشوم وې نو ستا به لوبې خوښولې منډې ترډې به دې والې ته چې ماشوم وې نو تا به په کوڅو کې پټېدې او ما به د مټه نیوې او مدرسې ته به مې بوتلې د علم در باندې ما کړی دی د ماشومانو خو لوبې خوښي د ماشومانو خو منډې ترړې خوښي نو د علم در باندې ما کړی دی بچې بورقه په سر به په دې کوڅو کې در پسې زه ګرځېدم تا به جړل ما به وې نه بچې علم به کې نو که ما د سره دا خواري په ماشوموالي کې نه وې کړې نو تا نه دا ملغلره نه جوړېده دا خو ما محنت وکړه ما خواري وکړه ما خانقاه ته متوجه کړې ما علم ته متوجه کړې ما در پسې کتابونه ګرځول ما به په مخ کولولې ما به سپېړه در کوله او ما به مولایانو له بوتلې چې دی د علم وکړي تا به جړل ما به وې نه بچې علم به کې نو ستا په د علم کې زما دخل که ما دقسې پرېښې وې قسم دې که تا نه عالم جوړ شوی وې تا به چېرته لوپري کوله ماشومانو سره به ناست وې نو ستا په علم کې زما دخل دی دا خواري او محنت ما کړی دی دا ملغلره تا نه خدای جوړه کړه خو زما په محنت منې که نه منې وی مورې دا منم وی ښه معین الدین بچې دویم هم واوره وی رسول الله مبارک فرمایي چې د مور و پلار دعاګانې د بچي په حق کې خدای قبلی ته چې کله د خدای په لار کې وځې نو زه مصلې ته وخېږم لاس مې الله ته نیولي او زما لپې لپې دعاګانې در پسې در روانې دي زه دروغ ویم نه مورې رښتیا وی پیغمبر مبارک دروغ وی نه صادق المصدوق توبه توبه رښتیا وی زما لپې لپې دواګانې در رواني چې خدای زما د بچي معین الدین په لاس کافران مسلمانان کې او خدای بدعمله نیکان کې دا زما دواګانې دي وی مورې دا مې ومنله وی ښه بچې درېیمه مو منه درېیم هم واوره وی ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې او ما به پی در کول نو داسې وخت کې تاله ما پی نه دي در کړی چې زما به اودس نو ما به له اول اودس وکړو نو ته به مې خپلې سینې ته واچولې نو تا د اودس والا ښځې پیس کړي دي دا برکت ځکه خدای در کړی دی دا د مور مقام د مور خواري بچي سره زه به نن ده ویم چې د هغې مور مصداق نن د دنیا نه دلته د شیرګر د خاورې نه لاړه د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب دی دامت برکاتهم والده محترمه ماشاءالله ماشاءالله هغه مور چې د باباجي غوندې شخصیت خدمت یې کړی دی دې مور به باباجي ته مساله سمه کړي دې بیبي به باباجي ته لوټه ډکه کړي دې بیبي به باباجي سره تهجد په پاسېدو کې مدد کړي دې بیبي به باباجي له جامې سرې کړي دې بیبي به باباجي له جامې وینځلي هغه به درس حدیث ته راغلی دی بی بی با باباجی تا لوٹا ڈکا کری اگا با پیودس کری و دا حدیث و درس تا براغلی او دی بی بی با باباجی لپلا سخپو چاپی کری او دی بی بی با باباجی لڈوڑے پخ کری دا دی بی بی دا باباجی چی سمرا دا محتمم سے باباجی رحمت اللہ علیہ سمرا اعمال دی سمرا درس حدیث تے سمرا دا مدرس خدمات تی پر طولو کے دا شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم سے دا موری سر دا خدمت دے کردے دی دا خواری دے کړی دا حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ ولی رسول اللہ مبارک صفت کی و قیمت خزہ دا و رسول اللہ مبارک سره محنت کړی خود رسول اللہ مبارک پہ صفت کونو عائشی بی بی مالا بغصر آلا وی بن لپا بن غصہ وردی وی مناسب نو ذکا چی اگا مخ کی وفات وا وی ما با رسول اللہ مبارک تاوی چی دا اللہ رسولہ پا دنیا کی بلا خزہ نو دقا یو خدیجہ وچی تی اروخ یادے وی انہا کانت وکانتم دقا یو خزہ وا دقا یو خزہ دا اغا بی بی و حضرت خدیجہ لوڑ مقام حاصل دے چی جبریل علیہ السلام رازی او رسول اللہ مبارک تا عرض کئی دا اللہ رسولہ اللہ رو لے گلم
چې په خدیجه زما سلام ووایه. دا ولې خدمت د رسول الله مبارک یې کړی دی. عایشې بیبي د رسول الله مبارک خدمت کړی دی. حضرت آسیه د موسی علیہ السلام خدمت کړی دی. حضرت مریم د عیسی علیہ السلام خدمت کړی دی. دې بیبیانو ته چې لوړ مقام حاصل دی، لوی فرست خو وخت کم، دا د دغه خدمات و برکت. نو دا ابی چې نن د دنیا نه لاړه او د جمعې مبارکه ورځ ولا خدای پاک ورکړه او د جمعې سحر ورته رب العالمین نصیب کړه او د جمعې د مانځه نه پس دومره عظیمه جنازه خدای ور نصیب کړه. او بیا په جنازه کې زمونږ په جنازو کې څوک دي عوام کوي، نو هغه هم د خدای د رضا دپاره راځي، په بدل نه راځي، د الله دپاره راځي، نیتونه یې خالص وي. او زمونږ په جنازو کې خو اکثر علما او طالبان وي. ټول جنازه قیمتي، خلق زیات، د خلقو اخلاص، د خلقو مینه، د خلقو محبت، د جمعې دروازې مرګ، د جمعې دروازې دفن، دا لوی مقام دی. د باباجي خدمت یې کړی دی، د هغې الله ثمره ورکوي. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. انسان که نارینه دی که زنانه ایمان نه پس نیک عمل وکړي، الله وی دنیا کې هم ورکوم اخر کې هم ورکوم. هغې نه پس د خپلو پنځو بچو علماو حفاظ و محدثینو تربیت او خدمت کړی دی. دا بچی چې دا نن حافظان دي او دا بچی چې دا نن شیخ الحدیثان دي او دا بچی چې نن د دې عظیم ادارې خدمت کوي او دا بچی چې دا په زرګونو شاګردان لري او دا بچی چې په دې وطن کې درس و تدریس کوي، تعلیم و تربیه کوي، دعوت الله او تبلیغ کوي، د دې مور پکې سر دی. دې مور دې بچو له پی ورکړي دي، دې مور دا بچی په غېږ ګرځولې دي، دې مور دا بچی په ورونی کې ساتلې دي، دې مور دې بچو ته الله هو ویلې دی، دې مور دا بچی خپل ځان ته رانږدې کړي دي. او دې مور د معین الدین اجمیری د مور په شان د خپلو بچو تربیت کړی دی. خدای پاک بچی ملغلرې جوړې کړي دي. داسې مور خو زما په خیال د پسخېدو قابله مور ده. هر ښځه دې وپسخېږي ارمان چې داسې مور خو زم وي. هر ښځه دې وپسخېږي چې ارمان داسې بیبي خو زم وي. هر ښځه دې وپسخېږي ارمان داسې ښځه خو زم وي چې بچي شیخ الحدیثان ماشاءالله، بچي حافظان، بچي مدرسین، بچي مبلغین، بچي داعیین، بچي خطبا ماشاءالله. رونو وخت کم دی، علماء کرام نورم تشریف فرما دي، هغوی به بیانونه کوي. صرف یو خبره به زه په اخره کې وکړم، چونکې تعزیتي مجلس دی او تعزیت اصل د تسلی ته وایي چې سړی مړي وارثانو له تسلي ورکوي. نو زه د خپل طرف نه د دې ابۍ د دې بیبي چې څومره بچي دي نوسي دي، هغوی له تسلی دپاره دا وایم چې ټیک ته یو لویه سایه ستاسو د سر نه لاړه او د دعا یو لوی غر ستاسو نه لاړ، لیکن د الله نظر د انسان په آخرت پی په دنیا نی، آخر مقام لوړ خدای ورکړی دی انشاءالله العزیز. جمعه خدای ورکړه او د دوی په علومو کې او په درس و تدریس کې به انشاءالله د هغې خامخا حصې به که خیر انشاءالله. او د باباجي صاحب رحمه الله په هغې دیني خدماتو کې هم به د هغې حصې وي. دا شرف، دا کرامت او دا عزت هغې دپاره ډېر دی. نو الله پاک دې ټولو بچو له صبر ورکړي، روح